ایس وجم نه وه، بس ګناهونه دې شوي دي رانه، وجه را سره نشته چې تا ته وښیم چې د دې وجې نه مې دا ګناه کړې ده، بس شوي دي رانه. حدیث مبارک کې راځي رب العالمین د طرف نه به ورته وویل شي چې په تا به ظلم نه کیږي، ته خفه کېږه مو، په تا به ظلم نه کیږي، ستا یوه کلمه زمونږ سره شته دی چې چا په اخلاص ویلي. ښه حدیث مبارک کې راځي یوه پرزه به راوړلی شي کاغذ، په هغې کاغذ به یې لیکلي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا به په یو کاغذ باندې لیکل شي. هغه پرزه به راوړلی شي، وی چې راوړلی شي رب العالمین به وایي چې د ګناهونو دا رجسټر یو طرف ته کوي او دا پرزه بل طرف ته کوي. دا بنده به وایي چې دا پرزه کې به څومره طاقت دی، دا خو 99 رجسټرې د ګناهونو دی، یو رجسټر به دومره لکه د څو پورې چې د ده د سترګو نظر لګي. احادیثو مبارکو کې راځي اقه پرزه به ورله په یو چابړي کې کېښودلی شي، هغې کې به یې لیکلی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا به لیکل شوي. دا چې په هغې چابړي کې کېږي رب العالمین به ورته وایي چې په تا به ظلم نه کېږي. احادیثو مبارکو کې راځي اقه چابړی به درون شي او هغه 99 چابړي به سپک شي. ابد دا یوه کلمه به وزنداره وخیږي چې کلمه شهادت ته چې دا کله سړي په اخلاص باندې ویلي، په اخلاص دومره دې کې وزن دی، خو چې یو عمل په اخلاص باندې وشي په دې کې دومره وزن دی، دې کې دومره بیا طاقت دی، نو چې هر عمل کو خالص د الله د رضا دپاره کو. مخلوق په خپله بیا رضا کی، د مخلوق په رضا پسې به نه ګرځو، د الله په رضا پسې به ګرځو. بخاری شریف کې حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو تو فرمایل وی د اخلاص د عمل دومره برکتی. بنی اسرائیلو کې یو 3 کسانو په لاره روان، دې کې په باران راغی، چې سیلی او باران پې رالل نو دی یو غار ولید، دی 3 واړه هغې غار ته دنده شو. چې غار کې دنده کېناستله نو یو غټ راغی د غار مخې ته د خولې ته ولګېد، جو د غار هغه خولۍ بنده کړه، ادي 3 واړه پکې دنده ګیر شو. اوس په څه کوو، څه چل به اوس کوو، غار خو بند شو. 3 واړو آپس کې مشوره وکړله، 3 واړه یو بل سره مشوره کوي، یو بل ته وایي یاره چې کم عملم خالص د الله د رضا دپاره کړی، راځه چې نن هغه الله ته وسیله کو. داسې عمل که مونږ کړی چې هغې کې صرف خالص د الله رضا وه، راځئ چې نن یې الله ته وسیله کو. وی ټیک د یو پکې لاس اوچت کړو، وی یا الله ما به بیزې سره ولې، او هره ورځ چې به مې بیزې راوستلې علم می بچو له پی ورکول چې اول به می په مور او پلار پی وسکول. نو یو ورځ می بیزې ډېرې لرې سر له شړلې وي، نو ډېر لیټ راورسېدلم. چې راورسېدلم رب العالمین نو مور او پلار می اوده شوي وو، او بچو می ما ته وی ما له پی، ما بچو ته وی پی به الس کوي چې زما مور او پلار پی وسکي. نو دا بچی می په دې خپو کې لوړغېدل، پخپو کې می ارغختل د لوږې د لاسه،